ملګری حرام باندې لاس وخوځوئ زنانم دی او ماشاءالله راغلی به یا لږې یا ډېرې ټولې زنانه دې نه راپاسي صرف یو دوه درې زنانه او هغه زنانه دې ترې مخکې شي چې هغه دلته د ښودنې دپاره ناستی یو یا دوه یا درې هغه زنانه دې ترې مخکې شي د هغه زنانو نه چې کوم زنانه حج عمرې له روان دي دا نورې چې کومې زنانې دا ورسره مه پاسېږي ځکه دغه ځای هم تنګ دی او بیا چې ملګري دلته هم ټول ودرېږي نو بیا نه ښکاره کېږي دغلته که زنانه ټولې ودرېږي نو بیا به یو بل ته نه ښکارئ صرف یو دوه درې زنانه دې ودرېږي او دارنګه نه ټیټ کېږي دا ټیټ کېږي هغه شی راکړه دغه راکړه کېږي دا کېږي دا ډېر دلته لږ را دی خو دغه شان ټیک شو دا په حج عمره کې تلبیه یو ضروری عمل دی او دی علماء ډېره ښایسته خبره لیکلې ده وہی حج اور عمرہ کرنے کی چیز ہے اور پڑھنے کی چیز نہیں ہے دا ډېره قیمتي خبره ده که تاسو پې پوه شئ حج او عمرې ته به نه وارخطا کېږي دا د لاس او د خپو شی دی په دې کې د ژبې خبرې ډېرې کمې دي صرف یو تلبیه ده پکې پوه شئ نو زموږ بعضې عوام ملګري چې حج او عمرې له ډېر وارخطایي نو حج کرنے کی چیز ہے پڑھنے کی چیز نہیں ہے ها دا شی به وروسته کوم مولي صاحب دی ته به راځئ دغه کوو تاسو یو دوه طالبان راپاسئ تکړه ملګري دوه راشئ دا حاجي صاحب تاسو دې خوا کوئ هله هغه څه شو طالب دې خورا شه دا جګ لري که دې ځنه چېرته وانه وړي دا ګلاس دا جګ دا ځای نه لري که تاسو هلکه دا شیزونه به هم لږ کنټرول ساتئ ځکه دا به سیزي راځي ښه نو دا خپل چې کوم کیمرې میمرې م دغه کړي دي به لږ پټه ورسره نشته حاجي صاحب سره څنګه غټه ده غټه ده وړېږي نه تراوړه ولې دا خو وایي دا صحیح ده دا غریب ډېر حاجي صاحب بېګا شپه هم دلته کړې ده ښه وایي زه ډېر لرې نه وایي ماشاءالله ښه جي دا د بازار په درس کې او د بازار په پروګرام کې موږ دا خبره کړې وه چې اکثر سړي احرام تړي زنانم دا خبره سوچ سره واورئ لکه بای زنانه پکې داسې هم راځي چې د هغې سره سړي دلته نشته دی او پروګرام کې شریک شوي دي نو یو به خپل سړي به نامه ته ډېر ګوري چې نوم ښکاره نه شي ځکه دغه ښکته به عورت دی او دارنګه ګیټې به پکې نه پټوي ټیک شو ښه جي کاڼي دا دي د دې یو طالب راوغواړه که نه یو څوک کاڼي وله ورکړه زنانه وله ورکړي دا راوغواړه دا نه دی دا توره کې هغې هغه کاڼي ما نه هېر شوي دي یو څو کاڼي وله که نه دا به له لاس نیسو که نه دا دي که نه د سپینه ګوتې کښې دقه دقه مونږ صاحب پیدا شو ټیک شو ښه جي اوس دې خوا ګورئ جي دې ملګرو احرام وتړلو
دلته هم داسې کسان دي که نه چې هغه حج لازم ملګري پکې ناست دي، نو تاسو به هم جواب راکوئ او دا ملګري به هم نو موږ ته به پته چېرې په دې خبرو تاسو پوه شوي او ستاسو یادې دي. دې ملګرو اوس څه شی وتړلو؟ احرام یې وتړلو. دا احرام به د کوم ځای نه حاجي سړی تړي؟ اواز صحیح رانغی. د خپلې کمرې نه به تړي، د خپل بلډینګ نه به تړي، په کوم ځای کې چې د ځای پاتې کېدو د هغه ځای نه به تړي. دی احرام وتړلو، ټیک شو. اوس د دی نه مینا ته به روان شي. زنانه دې هم پاسېږي ودرېږي. تاسو اول داسې ووایئ لبیک حجا، دا نیت دی د حج. ښه دا هغه د خولې نیت دی د حج. لبیک حجا زنانه هم ځان سره ووایئ لبیک حجا. اوس تلبیه شروع کړئ لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دی خو وګورئ دی ملګرو احرام د خپلې کمرې نه وتړو په 8 ذوالحجه یا مولي صاحب وایي کله د عذر د وجې نه په 9 ذوالحجه سړی احرام وتړي. دی چرته لاړه په یو اواز باندې تیز ووایي مینا ته لاړل. زنانو ته هم چې کوم چارټونه لګېدلي دي نو د هغه مینا والا چارټ په خوا کې دي ودرېږي. مینا ته لاړل. په دې مینا کې دلته 5 منځونه دي، دا ورځ تېرول دي، دا شپه کول دي. د سحري مونځ چې وکړي د هغې نه وروسته به بې عرفات ته راځي. د عرفات دا پلیکس موږ دې خوا لرې لګولی دی، خو تکبیرات هم شروع شو ځکه په دې 9 ذوالحجه باندې تکبیرات هم شروع کېږي. تکبیرات خو تاسو له یاد دي که نه؟ الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. صحابه وایي موږ به په موږ کې به چا تلبیه ویل او چا به تکبیرات ویلو. ټیک شو که نه؟ راځئ د خیره. اوس دی د مینا نه را روان شو. چرته به راځي؟ چرته به راځي؟ لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تیز وای، آواز هم نه دی خیجي. تیز وای، تیز آواز سره لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تاسو پر تیز وای تلبیه. او ګوره سر دې سرتور دې خپې ابلی دلته مسجد دی که نه؟ کله په حج کې هم سړی خپې ابلی یو څادر دې بره دی او ښکته نو ځان ته به مرګ رایاد کې. ښه ځان ته به څه رایاد کې؟ میدان حشر به رایاد کې، د قیامت هغه ورځ به رایاد کې چې په دې سوچ ته روان وي احرام کې نو دا حج او د احرام به په تا باندې ډېر اثر کوي. ټیک شو جي. دلته اوس چې کوم ترتیب دی اول هغه تقاضو مقاضو نه به سړی ځان فارغ کې تفصیل سره خبرې وشولې. دلته به هغه 2 منځونه دي د هغې متعلق خبره مولي صاحب تاسو ته په تفصیل سره وکړله او به تقریبا شپږ نیمې غنټې دعا ده. د هغې دپاره مولي صاحب تاسو ته دومره بهترینه طریقه وښودله چې دا ټایم به ستاسو ټول په دعا کې تیر شي انشاءالله، ضایع کېږي به نه. ټیک شو جي. نو دا دعاګانې چې وشولې او نور پرېوتو دا ملګري به اوس کله را روانېږي د عرفات نه؟ د عرفات نه به دا ملګري کله را روانېږي؟ چې نور پرېوځي د ماښام د مانځه ټیم شي خو د ماښام مونځ به نه کوي، نه به یې دلته کوي په عرفات کې نه به یې په دې لار کې کوي. ټیک شو که نه؟ راځي ځان به کوم ځای ته رسوي د خیره شپې له؟ مزدلفې والا پلیکس ته زنانم ځان ورسوئ. مزدلفې ته راځئ دغه شان لبیک اللهم لبیک تلبیه وایي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. تیز وایي، تیز وایي ماشاءالله. آواز سره وایي، آواز سره. تکبیرات هم پکې ویلی شي. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دلته راشه لږه. دا یو مسله ده. کله کله داسې چې د دې عرفات نه سړی مزدلفې ته رواني
نو په دې لار کې ایثار شي او کله چې سړی ګاډي کې ځي کنه د ګاډي وجه نه ایثاریږي که چا سره د ریل پروګرامي خوا د ریل کې لاړ شي هغه تیز ځي یو 15 منټو کې رسي دې خبرې ته سوچ وکړئ خو که د عرفات نه تاسو تلئ نو که پیدل لاړ شي ډېر بخئ 2 غنټې ټایم به تقریبا ولګي زید نه زید او په لاره کې انتهایي سهولتونه د اوبو د خوراک دا شته دی دمم کولی شي خو مونځ به نه کې په لار کې خو کله کله داسې چې رش شي ډېر زیات رش نو بیا چې په تاسو باندې مثال په طور باندې شپه نیمې ته رسېدله لکه نن سبا تقریبا 12 بجې باندې نیمه شپه کېږي نن سبا نو چې تا ته پته و چېرې زه خو 12 بجو له هلته نه رسم کوم ځای ته جواب راکوئ نو بیا به ته دلته د ماښام مونځ هم په دې لار کې کې او د ماخوستن به هم کې د دې عذر د وجې نه په مسله خو پوه شوې که نه شپه چې نیمې ته د نیمې شپې هلته نه شوې رسېدلی دا نو دلته چې د خیره شپه وشول دا ورسېدی اول به اذان وشي اقامت به وشي د ماښام مونځ 3 رکاته منځ کې به پکې سنت نفل نه کې بیا به اقامت وشي بیا به د ماخوستن 2 رکاته مونځ وکړي مسله باندې پوه شوئ یو مسله پکې بله واورئ هغه دا کله کله دا ملګري وختي ورسي هلته نیمه ګنټه کې رسېدلي نو بیا خو د ماخوستن مونځ ورسره نشي شریکولی تقدیم هم کولی شي ښه مولي صاحب چې تقدیم هم کولی شي بیا ټیک شو که نه یعنې هلته ته ورسېدي نن سبا د ماښام مونځ په 9 بجې باندې که نه هلته 8 بجې دي ته ورسېدي نو په 8 بجې خو د ماخوستنې مونځ نه نو مولي صاحب وایي مفتي صاحب چې بیا د ماښامې مونځ هم وکړه په دقه ترتیب او ورسره د ماخوستنې مونځ هم وکړه ټیک شو که نه دا د دې نه وروسته به بیا داسې که کاڼي ماڼي ځان له پیدا کوئ هغه پیدا کوئ د آرام ځای ځان له برابر کوئ چې کومې بوتلې د اوبو در سره دي هغه بوتلې ځان له د مخکې نه راډکې کوئ ځکه سحر کې او د نیمې شپې نه وروسته به انتهایي رشي او جی وتر به هم کوي سنت نشته دی وتر خو شته دی بلکل لا مسله ښه جي دا کاڼي زنانو کې تقسیم کوي چې کومې زنانه دي 2 3 4 وله داسې ورکوي چې بیا هغه اوس چې دلته کله سبا شو د خیره په کوم ځای کې تاسو باندې سبا شو مزدلفه کې تلبیه وایي د خیره هلته چې شیطان ته څنګه لاس اوچت کړي نو تلبیه به ختمه شي په شیطان چې څنګه لاس اوچت کړي ګزار پې کې وایي تلبیه شابه زنانه دې روانې شي د مزدلفې د چاټ نه مینا ته دې روانې شي هغه غټ شیطان ته دې ځان ورسوي کم لیکل چې من کړي جمرة الکبرا په نوم باندې جمرة الکبرا چې کوم ده ښه جي شیطان چې ولي مولي صاحب طریقه درته ښیي په ښي لاس باندې به ولي په ګس لاس به نه ولي چې عذر نه وي بسم الله الله اکبر به وی ټول کاڼي به په یو ځل نه ورولي که کوم کاڼی خطا شي د هغې په ځای به بل کاڼی ورچې شروع شي شابئ په مزه مزه باندې لاس اوچتوئ او کاڼی په شیطان وررتوئ زنانو ته چې کوم چاټ لګېدلی هغه چاټ په کاڼو باندې ولئ تاسو بسم الله الله اکبر ماشاء الله تکړه شئ تلبیه ختمه شوله ښه د دې شیطان او د جمري د اشتو سره تلبیه ختمه شوله دا طالبان ته را دې خوښې لګه چې دغلته رش نه وي بسم الله الله اکبر ورسره وایي دا دیوال هم په کاڼي ولئ خبرې ته سوچ وکئ او دا کاڼی به په اخور کې اچي هلته اخور غونده کې دی دا دیوال د دې اخور په دې منځ کې دی نو چې دا دیوال هم ولګي او کوشش خو دلته وکړي چې داسې او که عذري نو بیا دې په ګس لاس باندې ولي خیر خو دا دی چې نږدې ورشي نو انشاءالله بیا به دنه نه خطا کېږي بیا که په خپم سړی ولي بیا به دې نه خطا کېږي پوه شوې نو ښه دغه ماشاءالله دی لږ ګرځي را ګرځي لږ متوجه شي بیا ورته اعلان کوم د جمعې په ورځ که نه را روانه جمعه مازدیګر نه ښه جي ګوره شیطان هم ویښ شو که نه نو دا د قربانۍ ځای دی دا چې موس یو چیلیل در راوستی ولا حلال کړی یم وی از یو بل لاسونه راکاږئ بلې سر باندې
لاسونه راکاږي یو بل پرې سر باندې ماشاءالله ماشاءالله بس احرام لري کې اوس زنانه هغه چې کوم محرم ورسره ای پلار دی زوی دی خاوند دی سخر دی یا داسې نور نو هغې ولا ویښته کټ کولی شي او زنانه یو بل لم په احرام کې ویښته کټ کولی شي چې ویښته یې څنګه کټ کړل نو بس د احرام نه ووتی سړی هم ووتو زنانه هم ووتله ښه جي تاسو وکتو جي حجاج الکرام هلته تاسو جمرات وکړل شیطان یې میشتو دې ځای کې مثال قرباني وشوله او تاسو ویښته څه شو اټا کړل په حج کې بهتر داره چې ویښته سړی کټ کړي ښه که ډېر قیمتي ویښته دې پرېښي خو ویښته به کټ کې نبی علیه السلام ورته 3 کرت دعا کړې د حدیث کې راځي خو زنانه به یې نه کټ کې راځي نه چې زنانه به بلیډ کېږي زنانو لپاره حرام دي سر کټا کول په هر یو وخت د اوقاتو کې ښه اوس د دې نه وروسته به دی ښه جي که تاسو غسل کوئ نو کولی شئ صابون پکې استعمالوئ یا پکې شیمپو استعمالوئ یا بل یو خوشبویدار شی دی په هغې باندې زنانه یا سړی مثال په طور باندې لامبي نو د دې ویښتو د کټا کولو نه وروسته د احرام نه سړی اوت دا استعمالولی شي خو وختي مې ورته یو مسله وکړله چې د خپلې زوجې نه به احتراز کوي د هغه وخت پورې چې لا فرضي طواف یې نه دی کړی ټیک شو کښېنئ مه راشئ دا خو لا ډېرې خبرې پاتې دي اوس راشئ الله هغه ځای خالي کوي دی ته د فرضي طواف ته ولې صاحب ټایم کم دی ښه جي ښه جي ښه جي نه نه ډیکس دی ډیکس خو دا خو حتیم په شکل منګي خیرې ښه اوس راشئ دغه ماشومان پاسوئ دغه ځای نه پاسئ دا ځای له خالي کوي دی ته اوس دلته تاسو د فرضي طواف نیت وکئ شابه تاسو به دې طواف ته کم نیت کوئ په حج کې دا فرضي طواف دی طواف زیارت هم ورته وایي افاظه هم ورته وایي رکن هم ورته وایي راځئ په مزه مزه به تاویږي دعاګانې کوه ذکر کوه تلاوت کوه ماشاءالله دا رکن یمانی راورسېد په رکن یمانی باندې به صرف لاس راښکاږئ خو دا اله چې رش نه وي ماشاءالله تکړه شئ ربنا آتنا فی الدنیا هم شروع کوي د دې ګوډ او د هغه ګوډ په منځ کې ربنا آتنا فی الدنیا شروع کوي ښه جي مقام ابراهیم نه اخو هم تاویدی شي په طواف کې او مقام ابراهیم نه دی خو هم تاویدی شي په طواف کې صحیح شو دا رکن یمانی باندې صرف لاس راښکاږئ زنانه دې دا طریقه نورو زنانو ته وښئ خو دا اله چې کله زنانه لاس راښکې شي په سهولت باندې رش نه ټیل نه او د سړو ازدحام نه ښه جي دا اوم چکر تاسو فرض کوئ ښه دې بابا ته مولوي صاحب لږ چل وښایه ده په ټول طواف کې لاس اوچت کړی ٹھیک شو یو لاس باندې به اشاره کوي اجر اسود ته زنانم دا خبره سوچ سره واوري کم مسائل چې د سړو ته بیان شو نو هغه د زنانوم دي خدا منډې منډې به نشته دي استباب به نشته دي په زنانو باندې دا اوس 2 رکعات وکي اول رکعت کې به کوم صورت وایي د خیره او دویم کې به کوم صورت وایي زنانم دا جواب وکي اول کې قل یا والکافرون دیم کې قل والله احد اسخ کته برشي شابه زدر کده برشي نو بس به دا نور چې کوم اعمال پاتې دي دا ماشاءالله بس دا تاسو 2 رکعات شو زی اوس د دین وروسته به صفات لاړ شي ابي زمزم ټیک شو بس یو ملګری وروبا سي ټول مو وروبا سي پرونه به ډېر ټایم لګي دی ابمبو طرف تلال شي دا ابي زمزم به اوس کوي دا لاره خالی کې د بده منډه وخی اوس لگا هغه صفات تلال شي اوس صفات چلال شي نو دلته بنیت تو کې صفا مروه شهر صفا مروه کوم بس پړه کې بدارا ولې راضي چې هغه کې سړی ودرېږي
هغه طریقه به وکړي لکه پرون چې موږ څنګه ویلیو کعبې ته به مخکې لاسونه به په شکل د دعا راوچت کې او دعاګانې به کې هغه ځای نه به اشارې نه کوئ کعبې ته تاسو به وګورئ ډېر خلک به اشارې کوي څوک دا چل کوي څوک دا چل کوي ټیک شو ښه جي اوس را روان شئ راځئ صفا نه را روان شئ زنانو ته هم صفا مروه پلیکسونه لګېدلي دي راځئ دغه شان منډه کوي لکه دغه ځای کې بس خو زنانه به منډه نه وخي کوم ځای کې چې د منډې ځای دی په طواف کې یا په صفا مروه کې دلته په زنانو باندې منډه نشته دی ګوره دا ملګري کوم ځای ته ورسېدل جواب راکوي مروه ته ورسېدل دا نیم چکر دی که یو چکر شو دا یو چکر دی ټیک شو که نه دا اوس د دې نه دغلته به بیا هغه اعمال وکړي کوم چې په صفا کړي وو وبدرېږي مروه ته به وخیږي او دارنګه هغه مسنون اعمال که دله یاد وي نو ډېره ښه ده دا ښه جي اوس د مروه نه بېرته را ملګري را روان دي تاسو لاره ورکړئ وله دا به دلته ځي راځي راځي ورته خالي کوي دلته منډه کوي ماشاءالله د شنو لیټونو سره به منډه وښیي دا شنه لیټونه چې کوم راځي دا پلیکس لګېدلی دی په هغې باندې موږ چاپ کړي دي دلته منډه کوي هلته ورسېدل دا ملګري ها مروه باندې دی په صفا باندې بیا ودرېدل دا داسې فرض کوي چې دا د دوی شپږم چکر پوره شو څوم چکر د ملګرو ته خدا خبره یاده ده که نه چې یو پیره پکې لاړ شي نو یو چکر دی صفا مروه شروع کېږي په صفا هلته ورته لیکلي دي په هغه چاټ باندې بدایت الصفا او په هغه ځای باندې ختمیږي ٹھیک شو د دې ځنواله هلته یو چکر د دې ځنواله هلته دو چکرې شولې اوس روان شي دا اووم چکر دی زنانه دي د صفا نه روانې شي مروه ته تکړه شي دغه شان دې شنو راډونو کې به تاسو منډه وښئ هلته کله به یو راډ لګېدلی کله مثال په طور باندې ډېر لګېدلي لکه څنګه چې د پلیکس کې وي خو منډه به وښئ دا اوس دې اخري چکر کې یو څو خبرې یادې کوي دې ځای کې دعا نشته دی کم اعمال به چې تا په صفا مروه کول که نه نو په دې اخري را رسېدو کې هغه خبرې نشته دی وروسته به دې 2 رکعات هم نه کې او مثال په طور باندې دعاګانې به هم نه کې او سر به هم ترې نه خرې ځکه سر دې مخکې خرېلی دا خو حج دی دی به اوس بېرته مینا ته ځي مینا ته لاړ شئ زنانه دې مینا ته لاړې شي د مینا چې کوم پلیکس دی د هغې خوا کې د زنانه ودرېږي 3 زنانه به د مینا چې کوم چاټ دی هغې ته ځان ور ورسوي ښه جي مینا کې به دلته ورځ تېره کړي دارنګه شپه به تېره کړي د منځونو به حق ترتیب وي کوم ترتیب چې مولي صاحب وختي بیان کو او په مینا کې ترتیب دار دی چې مونځ به په خپل خپل ټایم باندې کوئ ښه دلته اوس ګورئ کاڼي شته مولي صاحب کاڼي ښه ټیک شو دا دلته چې سبا شي د فرق ته لږ وګورئ فرق ته په اوله ورځ باندې به شیطان تاسو د نور د راختو نه وروسته ولئ زنانه هم دا خبره سوچ سره واورئ د نور د راختو نه وروسته په اوله ورځ دا ملګري ما ته لږ وګورئ او په دې 2 او 3 او 4 ورځ باندې چې تاسو شیطان ولئ نو دا به د ماسپښین د مانځه نه وروسته ولئ ډېر خلک به 10 بجې ولي څوک به په 11 څوک به په 8 بجې باندې د ورځې ولي خو تاسو به په دغه وروستنو ورځو کې د کم ټایم نه وروسته ولئ او طریقه به دا وکړي لکه وختي مې ورته وویلې چې د ماسپښین مونځ ورته وختي وکړه 12 نیمې بجې ټایم داخلېږي تقریبا یا سره پاسه 12 او بیا ورشه په جمراتو باندې چې ته راځې نو ایله به د مازدیګر د مانځه ټایم وي د ماسپښین ټایم هم دننه خرابېږي ټیک شو جي یو جمرم چې ویشتله زنانو مخې ته 3 وانه پلیکسونه لګېدلي دي اول شیطان چې ولئ نو وروسته به راشئ دعا به وکئ ښه جي بیا چې 2 جمره ویشتله نو بیا به هم وروسته راشئ دعا به وکئ او چې 3 جمره دې ویشتله نو بېرته به خپلې خیمې ته راځې مکې ته به نه راځې خپلې خیمې ته به بېرته راتاو شي لارې به تا معلومې کړي بیا چې بل سبا شو د خیره 12 ذوالحجه شوله څومره ذوالحجه 12 نو اوس به دا شیطانان په کم ټایم باندې ولئ د ماسپښین د مانځه نه صرف په اوله ورځ باندې د نور د راختو نه وروسته دی
باقي را درې ورځې ماسپښین د مانځه نه وروسته دي هغه ترتیب باندې به ولي یو به ولي هلته به لاړ شي دعا به وکړي دویم به ولي هلته به لاړ شي دعا به وکړي چې دریم د ویشتو بیا به ځې په مخه باندې بیا به شرطه ځي بیا به خپلې کمرې ته راځي دا به هله خپلې کمرې ته راځي او خپل بلډینګ ته به راځي کوم ځای چې حکومت درکړی دی چې کله ته هغه 14 ذوالحجې ته نه ایسارېږي قرآن کې چې څنګه راځي که نه فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه نو ته راتلی شي په دغه 12 ذوالحجه او که پاتې شي نو مولوي صاحب دا خبره وختي م تاسو ته وکړله چېرې دی کې اجر ډېر دی ثواب هم پکې ډېر دی فضیلت هم ډېر دی او ډېر کم خلک پاتې کېږي د اجر او ثواب ته نو موږ د خپلو حجاجو ته وایو چې تکلیف درته نه وي 14 ذوالحجې ته به انشاءالله پاتې کېږئ که په خیمه کې یارېدي او ته چې خلک خو ټول لاړل دلته به څه کومه نو دلته به د منا کې یو مسجد دی مسجد خیف ورته وایي ډېرو انبیاو په دې مسجد کې منځونه کړي تقریبا د 80 نه زیات نو دې مسجد ته راشه عربان پکې دي علما پکې دي بلا خلک پکې ناست دي نو دغه ورځ او شپه دغه علماو سره دغه عربو سره تېره کړه او سبا له چې کله د ماسپښین نه وروسته ټایم داخل شو نو بیا به جمرات وکړي او بیا به خپلې کمرې ته راځي نو بیا به په هغه آیات باندې عمل راشي چې ومن تأخر فلا اثم علیه ښه جي اوس د دې نه وروسته چې تاسو کله په دې 14 ذوالحجه یا په 12 ذوالحجه باندې ویشتل کمرې ته رالی نو اوس یو طواف دته صرف پاتې شو فرضي دغه وجوبي طواف فرضي نه یو طواف صرف پاتې شو ښه جي ها دې خوا ګورئ جي دا د رخصتۍ طواف اکثر موږ نه دې پروګرامونو کې پاتې کېږي نو ورته ګورئ دلته به اوس تاسو مثال خپل سامانونه وتړل هر سره برابر کړل چې کوم ټایم کې تاسو راځئ هلته بېرته هغه دغه لګولي لیکل چې په دې ټایم مزې نو د هغې نه لږ شان مخکې به دغه طواف تاسو وکئ دې ته د رخصتۍ طواف وایي چې کله دې طواف حجر اسود ته مخامخ شي نو دې ته به د وجوب نیت وکړئ چې دا واجب دی دا طواف اوس مخامخ شي تاسو دا طالبان تاسو لږ وروسته شي ملګري ښه جي په دقه طریقه باندې به تاسو طواف وکئ حجر اسود ته به یو لاس اوچت کي ښی لاس به اوچت کي بسم الله الله اکبر به وې لاس به بېرته چپکې نه دواړه لاسونه به نه اوچتې دا شان رکن یمانی باندې به صرف لاس راښکاږئ لاس به بېرته چپکوئ نه په لاس باندې به ورته اشاره نه کوې چې لاس دې نه ورسي دا ښه جي د دې 5 شپږ چکرې برش مثال دا اوم چکر دی ښه جي د دې نه وروسته به بیا 2 رکعته وکئ مولي صاحب وایي چې د دې نه وروسته به بیا سړی ځان راوباسي خو زموږ په دې عوامو کې یو طریقه د وختي مې درته ویلې چې کله سړی په د اخر کې د کعبې نه راوځي نو کعبې ته مخ کړی او خلکو ته شا کړي او داسې را رواني نو کله رستنې سره سر لګېدلی چې دلته راشي زخمي او کله مثال چا سره ډغره والي کله په یو شي کې خپنه ختي نه چې طواف هم وکړو د رخصتۍ نو بس سیده راځه د خیره خپلې کمرې ته ټیک شو که نه الله دې قبول کړي ډېر ښایسته حج وشو ښه ښه جي د دې پروګرام الحمدلله زمونږ دا سلسله دلته د پروګرام انتها او اختتام ته ورسېده ختمه شوه نو کمې زنانه چې راغلي نارینه ورسره نو انشاءالله 9:30 بجې جمع تیاره ده جمع نه وروسته دی بیا دغه زنانه خپلو نارینهو سره کورونو ته ځي زمونږ راتلونکي 2 نور پروګرامونه دي سبا انشاءالله چوټي ده او دریم پروګرام به دوره چوک کې مسجد قبا اخون آباد نمبر 5 زمونږ د شیخ عبدالغفور صاحب په مسجد کې به انشاءالله وي د مازدیګر نه ماسوتنه پورې بالته مې انشاءالله وي مازدیګر جمع څه ټایم پاو کم 6 بجې جمع ده کوم ملګري خبروي انشاءالله پاو کم 6 بجې هلته بیا حاضري وکړئ 2 ورځې هلته دی بیا جمعرات او جمعه بیا هفته چوټي ده نو بیا د اتوار او د پیر په زرګرآباد چوک کې مسجد ابو بصیر جامع ظهرالعلوم زموږ مدرسه هلته به انشاءالله 2 ورځې بیا د اتوار په ورځ او د پیر په ورځ هلته 5:30 بجې بیا جمع ده نو د مازدیګر نه ماسوتنه پورې به انشاءالله 2 ورځې اختتامي پروګرام هلته وي بل زموږ نه تبلیغي حضرات ملګري وایي پېښور کې جمعې په ورځ باندې مو د حاجیانو پروګرام د ویله اعلان وکړي انشاءالله که ملګري مرکز ته ځئ نو هلته هم کوشش دا وکړي چې چاته کې مې ملګرو ته د حج زموږ د قرآن او د سنت مطابق زده شو نو داسې مسایل که هلته چاته نه معلوم نو دا دې ورته هلته بیان کړي او هلته هم د علماو نه استفاده
او څه خیر حاصل کی ان شاء الله.